أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما تو دغه ذکر روانو و مهم چې کوم د باغیانو خلاف شوی وو دغه باره کې چې کوم تفصیل دی نو دغه مطابق دا مهم د حضرت خالد بن سعید بن عاص وو هغه د مرتدانو باغیانو خلاف لګل شوی وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت خالد بن سعید بن عاص لپاره جنډه تړلې و او هغوی د شام سرحدي علاقې هم قطعاً طرف ته لېږلي وو. د حضرت خالد بن سعید بن عاص تعارف دا دی چې د هغې نامه خالد کنیت ابو سعید وو او د هغوی د والد نامه سعید بن عاص بن امیه وه او د والدې نامه لبینا بنت حباب وه چې د ام خالد په نامه مشهوره وه. حضرت خالد په هغو خلکو کې شامل و چې ډېر په سر کې اسلام قبول کړی و. د ځینو بیان دا دی چې هغوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه پس اسلام قبول کړی او دریم یا څلورم مسلمان و او د ځینو خلکو بیان دا دی چې هغوی پنځم مسلمان وو او د هغې نه مخکې صرف له حضرت علی بن ابي طالب، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثه او حضرت سعد بن ابي وقاص اسلام قبول کړی وو. د حضرت خالد د اسلام قبلولو چې کومه واقعه ده د هغې دا ذکر دی چې هغوی خوب لیدلی وو چې هغې د اور غاړې ته ولاړ دي او د هغې پلار کوشش کوي چې هغې په اور کې لړی کړي. نو هغوی وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغې د ملا نه نیولې دي چې چېرته دوی په اور کې پرېونځي. نو په دې حضرت خالد ناقلاره د خوب نه راپاڅېده او دی و چې قسم په خدای دا رښتونی خوب دی. بیا د هغوی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سره وشو او خپل خوب هغوی هغې ته واورولو. ذکر یې ورته وکړو نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې تا سره د ښېګڼې اراده شوې ده، خدای پاک دا غواړي چې تا بچ کړي. دوی یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خدای رسول دی، د هغې په قدم روان شه ځکه چې کله ته اسلام قبول کړې او د هغې په قدم روان شې نو هغې به ته اور کې د پرېوتو نه بچ کوي او ستا پلار په دغه اور کې پرېوتونکی دی. نو حضرت خالد رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی په مکه کې اجیاد مقام دی او هلته وو. دا مکې کې صفا چې کوم غر دی هغې سره جوخت یو ځای د هغې نامه ده. دلته رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چیلې سره ولې وی. حضرت خالد رسول کریم ته عرض وکړو چې یا محمد صلی الله علیه و وسلم تاسو د چا طرف ته رابلئ؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې د خدای پاک طرف ته چې یو دی، هیڅوک هم شریک نشته او دا چې محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه بنده او د هغه رسول دی او دا چې تاسو دغه کاڼو عبادت پرېږدئ چې نه هغې اوري او نه ګوري او نه څه نقصان
رسولی شي او نه څه فایده ورکولی شي او هغوی نه دي خبر چې څوک د هغې عبادت کوي او څوک نه کوي. نو په دې حضرت خالد وایي چې زه ګواهي ورکوم چې هیڅوک هم د عبادت لایق نشي سوای د خدای او زه دا ګواهي ورکوم چې تاسو د خدای رسول یې. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خالد په اسلام قبولولو ډېر خوشاله شوی وو. اسلام قبولولو نه پس حضرت خالد پټ شوی وو. د هغې پلار چې کله خبر شو د هغې د اسلام د قبولولو نه نو خپل باقي زامن چې لا اسلام چا نو قبول کړی هغه د حضرت خالد لټولو لپاره ولېږل. هغوی ولټول او پلار له راوسته نو پلار ورته بدرد ویل شروع کړ، حضرت خالد ته وهل شروع کړ او هغه لښته چې د هغې په لاس کې وه په هغې هغوی وهل شروع کړ ان تر دې چې د هغې په سر باندې هغه وهله او ماته یې کړه او هغه دا وی چې ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په قدم روان شوی، حالانکه ته دا ګوري چې د هغه قوم څنګه د هغه مخالفت کوي لګیا دی او هغه خلک هم چې د هغې د معبودانو بدی بیانوي او د هغې د ابا و اجداد بدی هم. حضرت خالد ورله جواب ورکړو چې قسم په خدای زه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اتباع کوم. نو په دې د هغې پلار ډېر سخت غوسه شو، دا ورته وویل چې بېوقوفه زما د نظرونو مخې نه لرې شه او چېرته چې غواړې ورشه او زه به ستا خوراک بند کړم. نو په دې حضرت خالد ورته وویل چې که تاسو زما خوراک بند کړو نو خدای پاک به زما ژوندی ساتلو لپاره ماله رزق راکوي. نو د هغې پلار د هغې د کور نه وایسته او خپل زامنو ته ووایي چې د سره به هېڅوک هم خبرې نه کوي. نو حضرت خالد د هغه ځای نه راووته او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره هغې اوسېدل شروع کړه. په عمومي طور به هغوی د خپل پلار نه پټ د مکې خواوشا ځایونو کې به اوسېده چې چېرته هغې بیا ونه نیسي او سختي ورباندې ونه کړي. د حضرت خالد پلار به په مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم کولو او د مکې عزتمند خلکو کې شامل وو. یو ځل هغه بیمار شو نو د مرض د شدت په وجه هغه دا وی چې که خدای زه د دغه بیمارۍ نه ښه کړم که ماله شفا راکړه. حضور فرمایي چې خدای خبر خدای ویلي وي یا خپل د معبودانو نامه یې اخیستې وه، خو بهرحال هغه دا وی چې که شفا راته ملاوه شوه د دغه بیمارۍ نه نو د ابن ابي کبشه یعنې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خدای عبادت بیا په مکې کې چېرته ونه شي. یعنې دومره سختي به کومه چې ټول مسلمانان به د دې ځای نه وباسم. حضرت خالد ته چې معلومه شو نو هغوی دا دعا کړې وه چې یا خدایه د خپل پلار خلاف یې دعا کړې وه چې ده له شفا ورنه کړي او نو بیا هغه هم په هغه بیمارۍ کې مړ شوی و. چې کله مسلمانانو د حبشه طرف ته دویم هجرت کړی و نو حضرت خالد هم د هغوی سره تللی و او هغوی سره د هغې اهلیه امیمه بنت خالد خزاییه هم وه. د حضرت خالد یو بل رور حضرت عمرو بن سعید هم د هغوی سره هجرت کړی و. حضرت خالد د خیبر د غزا په زمانه کې د حبشه نه د حضرت جعفر بن ابي طالب سره د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته راغلی و او د خیبر غزا کې هغوی نو شامل شوي، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمت مال نه هغوی له برخه ورکړی وه او د هغې نه پس ته عمرة القضا د مکې فتح، د هنین غزا، طایف او په تبوک وغیره کې ټولو کې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره وو. هغوی د بدر په غزا کې نه شامل شوي او په دغه محرومۍ به هغوی همیشه د افسوس هغوی ته به همیشه افسوس کېدو او رسول کریم ته عرض کړو چې یا رسول الله مونږ تاسو سره د بدر په غزا کې نو شامل شوي. نو هغوی ورته دا فرمایلي چې آیا ته دا نه خوښوې چې خلکو ته د یو هجرت شرف ترلاسه وي او تا ته د 2 هجرتونو.
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په دیبا چې تفسیر القرآن کې چې کوم د کاتبین وحی نامې بیان فرمایلی دی پای کې د حضرت خالد بن سعید بن ناس نامه هم شته. حضرت خالد بن سعید رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یمن صدقات وصولولو لپاره مقرر فرمایلی وو او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر وفات پورې هغوی په دغه منصب وو او د هغوی د وفات نه پس دوی مدینې ته راغله. نو حضرت ابوبکر هغې ته فرمایلی وو چې ته ولې واپس راغلی؟ نو هغوی وی چې هغې به د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پس د هیچا له طرفه به کار نه کوي. دا ویل کېږي چې هغوی د حضرت ابوبکر په بیعت کې توقف کړی وو، خو چې کله بنو هاشم د حضرت ابوبکر بیعت وکړو نو حضرت خالد هم د حضرت ابوبکر بیا بیعت کړی وو او بیا وروسته حضرت ابوبکر په مختلفو موقعو هغوی د لښکرونو د امیر په تور بیا لېږلي وو. حضرت خالد د مرج الصفر جنگ کې د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې شهید شوی او د ځینو خلکو بیان دا دی چې د مرج الصفر جنگ چونکې په 14 هجري کال کې د حضرت عمر د خلافت په دور کې شروع شوی وو. دا ویل کېږي چې حضرت خالد په شام کې د اجنادین جنگ کې د حضرت ابوبکر د وفات نه 4 ورځې مخکې شهید شوی وو. په تاریخ طبري کې د حضرت خالد چې کوم د مرتدانو خلاف مهم دغه تفصیل داسې بیان شوی دی چې کله حضرت ابوبکر د مرتدانو سرکوبۍ لپاره جنډې تړلې وې او څوک چې منتخب کول هغې منتخب که نو پای کې یو حضرت خالد بن سعید هم وو. حضرت عمر هغې منې کړی وو چې دی امیر مقرروي، خو عرض ورته کړو چې دی نه څه کار مه اخلئ. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایلی چې نه، هغوی د حضرت عمر رای سره اختلاف کړی وو او هغوی حضرت خالد په تیمه کې په امدادي دسته باندې مقرر کړی وو. تیمه هم د شام او د منی ترمنځ یو مشهور ښار دی. نو حضرت ابوبکر صدیق چې کله حضرت خالد بن سعید له حکم ورکو چې تیمه ته ورشي نو ورته فرمایلی چې د خپل ځای نه به نه خوځئ او د خواوشا چې کوم خلک یې هغې له به د ملاوېدو دعوت ورکړي او سره به هغه خلک قبلای چې مرتدان شوي نه وي او هیچا سره به جنګ نه کوي سوای د هغو خلکو نه چې تا سره جنګ کوي ان تر دې چې زما احکامات تا ته ورسي. نو حضرت خالد په تیمه کې سارو او د خواوشا نه ډېرې ډلې هغې سره ملاو شوې وې ملاو شوې وې. رومیانو ته د مسلمانانو د دغه عظیمالشان لښکر خبر چې راورسېدو نو هغوی د خپل د سر د لاندې چې کوم د عرب خلک وو هغې نه د شام د جنګ لپاره فوجونه وغوښته. حضرت خالد د رومیانو د تیاری او د عربو د قبیلو د راتګ باره کې حضرت ابوبکر خبر کړ. حضرت ابوبکر ورته په جواب کې ولیکل چې ته ورمخکې شه، بیخي ناقلاره نه شي او د خدا پاک نه به مدد غواړي. حضرت خالد ته چې دا جواب ملاو شو نو هغوی دغه جواب ملاوېدو سره حضرت خالد د دشمن طرف ته ورمخکې شو او چې کله ورته جوخت ورسېده نو په دشمن باندې داسې هیبت طاري شو چې هغې خپل ځای پرېښود او خوا دېخوا خواره شو او وتښتېده. حضرت خالد د دشمن په هغه ځای باندې قابض شو او اکثر چې کم خلک حضرت خالد سره راغونډ وو هغوی مسلمانان شو. دغه کامیابی ته حضرت خالد حضرت ابوبکر له ورکړ. حضرت ابوبکر ورته لیکلي چې ته ورمخکې شه خو دومره مخکې نه شي چې شانه د دشمن ته د حملې موقع ملاوه شي. د تاریخ په کتابونو کې د حضرت ابوبکر په دور کې د مرتدانو خلاف د حضرت خالد بن سعید د کاروایانو صرف همدومره ذکر ملاویږي او دې نه علاوه د حضرت ابوبکر په دور کې د شام د فتوحاتو په ذکر کې د دې چې کم کردار دی هغه به آینده بیان شي. اتم مهم د حضرت طریفه بن حاجز مهمو د مرتدانو باغیانو خلاف. حضرت ابوبکر یوه جنډه د حضرت طریفه بن حاجز لپاره تړلې وه او هغوی له حکم ورکړی و چې هغوی د بنو سلیم او د بنو حوازن مقابله وکړي او یو روایت کې
دا راغلی دی چې حضرت ابوبکر د بنو سلیم او د بنو حوازن قبیلې مقابلې لپاره مان بن حاجز لګلی و. بهرحال علامه ابن عبدالبر په الاستیاب کې د حضرت طریفه او د مان د پلار نامه حاجز یعنی زا سره او علامه ابن اسیر په اسد الغابه کې حاجر یعنی را سره لیکلی ده. حضرت ابوبکر چې خلیفه مقرر شو نو د هغې نه پس د هغې حضرت طریفه بن حاجز د سلیم په هغه عربیانو باندې چې په اسلام باندې قایم وو والی مقرر کړی وو. دا مخلصه او جوش لرونکي کارکوونکي وو. هغوی داسې اثرداره تقریرونه کړي وو چې د بنو سلیم ډېر خلک هغې سره راغله ملاو شو. او یو بل روایت کې دا راځي چې حضرت عبدالله بن ابوبکر بیانوي چې د بنو سلیم دا حل وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس دای کې ځینې مرتدان شوي وو او د کفر طرف ته واپس تللی وو او د هغوی ځینې خلک د خپلې قبیلې امیر یعنی مان بن حاجز یا د ځینو په خیال د هغې رور طریفه بن حاجز سره په اسلام باندې ټینګ ولاړ وو. چې کله حضرت خالد بن ولید د طلیحه مقابلې لپاره روان شو نو حضرت ابوبکر مان ته لیکلی وو چې بنو سلیم کې چې کم خلک په اسلام باندې ټینګ ولاړ دي هغوی د ځان سره کا او حضرت خالد سره ورشه. حضرت مان خپل په ځای خپل رور طریفه بن حاجز جانشین مقرر کو او په خپل حضرت خالد سره ووته. حضرت عبدالله بن ابوبکر نه یو بل روایت دا هم مروي دی چې د بنو سلیم یو تن حضرت ابوبکر له راغلو هغه ته به فجاء ویل کېده. د هغه نامه ایاس بن عبدالله وه. د فجاء په لفظ کې د ناڅاپي مفهوم دی ځکه چې دغه تن به په ناڅاپه په مسافرانو په کلو به حمله کول او هغه به لوټل او ځکه د دې نامه فجاء مشهوره شوې وه. بهرحال دا ابوبکر له راغلو هغه وایي چې زه مسلمان یم او زه د هغو خلکو خلاف جهاد کول غواړم چا چې په کافرانو کې ارتداد خپل کړی دی. تاسو مله سورلی راکړئ او زما مدد وکړئ. نو حضرت ابوبکر هغه له سورلی ورکړي وسله ورکړه. یو بل ځای کې د دې تفصیل دا میلاویږي چې حضرت ابوبکر هغه له 2 اسونه یا د یو بل روایت مطابق 30 اوښان او 30 سپایانو وسله ورکړې وه او 10 مسلمانان سره د وسله د هغې سره کړي وو. او دا تن د هغه ځینې روان شو چې کم مسلمان یا مرتد به هم د هغه مخې ته راغلو نو د هغه مال به د ولوټلو او چا به چې انکار وکړو نو هغه به یې ووجلو او هر چا سره د همدا کول. مسلمانان به هم وجل شهیدان کول به. هغه سره د بنو شرید یو تن هم و چې نجبه بن ابو مسا ورته ویل کېده. یو روایت کې دی چې فجاء خپل قبیلې طرف ته ورغلو او په لاره کې مرتدان چې کوم عربیان هغه ځان سره ملاول او چې کله د هغه جمعیت زیات شو نو هغه مخکې خپل چې کوم مسلمانان ملګري و هغه ووجل او بیا د هغوی ټول مال یې ولوټلو او بیا هغه غارتګري شروع کړه. کله به په یوه قبیله حمله کوله چاپه به یې واله او کله به په بله قبیله او د مسلمانانو یوه ډله وه چې مدینې ته روانه وه هغه هم ولوټله او ووژله. مخکې یې ولوټل خلکو بیا یې ووجل شهیدان یې که. حضرت ابوبکر چې خبر شو دی نه نو هغې حضرت طریفه بن حاجز ته ولیکل یا ځینې خلک وایي چې حضرت ابوبکر دا حکم اصل کې مان ته لیږلی و او هغوی خپل په ځای طریفه خپل رور روان کړي وو. خو بهرحال حضرت ابوبکر لیکلی وو چې د خدای دشمن فجاء مال راغلی و دا وی چې زه مسلمان یم. هغه دا منه مطالبه کړې و چې زه اسلام نه چې کوم خلکو ارتداد خپل کړی دی د هغه خلاف ورله طاقت ورکم. نو ما هغه له سورلی ورکړې وسله مې ورکړه. اوس ما ته په یقیني طور دا معلومه شوه چې دا د خدای دشمن د مسلمانانو مرتدانو تللی و او د هغې اموال د هغې نه اخیسته او چا به چې د هغې د مخالفت کولو نه هغه به یې ووژلو. نو چې کوم مسلمانان تا سره دي هغه د ځان سره که او دا
یا وجنه او یا گرفتار کومله رولېګه. په یو بل روایت کې چې حضرت ابوبکر د حضرت طرفه مدد لپاره حضرت عبدالله بن قیس هم روان کړي وو. حضرت طرفه بن حاجز دغه مقابله له ورغله او چې کله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو مخکې صرف دغه شو مقابله کېده او د یو تیر نجوى بن ابو موسى باندې لګېدلی و چې هغه پې مړ شو. فجاعه چې د مسلمانانو شجاعت او ثابت قدمي ولیده نو حضرت طرفه ته وویل چې دغه کار ته مانه زیات حقدار نه یې، تو هم د حضرت ابوبکر ټاکلی شوی امیر یې او زه هم د هغې ټاکلی شوی امیر یم. ډېرې په چالاکۍ هغې د جنګ نه د منع کولو کوشش کړی و. نو حضرت طرفه ورته وویل چې که ته رښتونی یې نو وسله کېږده، زه خو حضرت ابوبکر را لېږلی ستا نیولو لپاره یم، نو وسله کېږده ما سره حضرت ابوبکر له راځه، فیصله به هملته وشي چې ته امیر یې او که نه. نو فجاعه حضرت طرفه سره مدینې ته روان شو چې کله دې دواړه حضرت ابوبکر له ورغله نو حضرت ابوبکر حضرت طرفه له حکم ورکړو چې دا بقیې ته بوځه او په اور کې وسوځوه. دا سلوک هغه سره دې لپاره شوی چې هغه به هم مسلمانانو سره هم دا سلوک کولو. حضرت طرفه هغه هلته بوتلو اور یې بل کو هغه پکې ورلړه کو. یو بل روایت کې راځي چې د جنگ دوران فجاعه تښتېدلی و نو حضرت طرفه هغه پسې ورغلی و او هغه بندیوان کړی و او حضرت ابوبکر ته یې لېږلی و. او چې کله هغه حضرت ابوبکر ته ورسېدو نو هغوی په مدینه کې د هغه لپاره یو ډېر لوی اور ورلپاره بل کړی و او د هغه لاس خپې تړلی وې اور کې غورځولی و. چې کوم نهم مهم و هغه د حضرت الله بن حضرمي مهم و چې د باغیانو مرتدانو خلاف و. حضرت ابوبکر یوه جنډه حضرت الله بن حضرمي له ورکړې وه، هغوی له حکم ورکړی و بحرین ته د تلو. بحرین چې کوم دی دا د یمامه او د خلیج فارس ترمنځ دا علاقه ده او دې کې د موجوده زمانې قطر او د بحرین چې کوم امارتونه دي هغه هم شامل وو، جزیره چې کومه ده. خو دا نن سبا چې کوم وړوکی بحرین دی دا هغه نه و بلکې دا یو ډېره لویه علاقه وه او دارین د دې دارالحکومت و. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم زمانه کې د دې ځای حکمران منذر بن ساوا چې اسلام یې قبول کړی و. نن سبا بحرین یا سعودي عرب ته آلاسا ویل کېږي. حضرت الله بن حضرمي تعارف دا دی چې د هغې نامه علاوه د هغې د والد نامه عبدالله وه. هغوی د یمن علاقې حضرت موت سره تعلق لرلو. د اسلام په سر کې هغې اسلام قبول کړی و او د هغې یو ورور عمرو بن حضرمي هغه په مشرکانو کې وړومبی تن و چې یو مسلمان په لاس وژلی شوی و او د هغه مال وړومبی مال چې د خمس په طور اسلام ته راغلی و. د بدر د جنګ چې کوم بنیادي او فوري اسباب وایي کې دا هم بیانېږي، یعنی یو سبب دا قتل هم بیانېږي. د حضرت الله بن حضرمي یو ورور عامر بن حضرمي د بدر په ورځ د کفر په حالت کې وژلی شوی و. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې کله باچایانو ته تبلیغي خطونه لیږلي وو نو منذر بن ساوا د بحرین حاکم له د خط وړو خدمت حضرت الله بن حضرمي ته سپارلی شوی و. دینه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی د بحرین عامل مقرر کړي وو. حضرت الله بن حضرمي چې کله منذر بن ساوا له د اسلام دعوت ورکړو نو هغه اسلام قبول کړی و او منذر ته چې کله د اسلام پیغام ملاو شو نو د هغه جواب دا و چې ما د دغه معاملې باره کې غور و فکر کړی دی او ما د وکته چې دا د دنیا لپاره دی آخرت لپاره نه دی، یعنی څه چې ما سره دی د دنیاداري ده، آخرت هیڅ تیاری ما نه ده کړې
او چې ما ستاسو د دین باره کې غور او فکر وکړو نو دا مې د دنیا او د آخرت دواړو لپاره مفید بیا مونته. نو ځکه د دین د قبلولو نه اوس هیڅ څیز ما نشو درولی. د اسلام د صداقت ماته یقین دی او په دې کې د ژوند تمنا او د مرګ راحت دی په دین کې. پرونه پورې ما زه په هغو خلکو حیرانېدم چې دا به قبلولو او نن زه په هغو خلکو حیرانېږم چې دا رد کوي. د دې د تعلیم خوبصورتي ښایست نه چې خبر شوم نو اوس زما ترجیحات بدل شو. د رسول کریم د راوړي شریعت چې کوم عظمت د دغه غوښتنه ده هغه دا وی چې د هغې تعظیم او توقیر دې وکړی شي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات پورې حضرت علی د بحرین عامل وو. بیا وروسته د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې هم هغوی په دغه عہده باندې قایم وو. حضرت عمر هم د خپل خلافت په زمانه کې هغوی په دغه کار مقرر کړی وو تر دې چې بیا د حضرت عمر د خلافت په دور کې هغوی وفات شوي وو. د طبقات ابن سعد مطابق یو ځل چې کله د بحران خلکو د حضرت علی بن حضرمی شکایت کړی وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی معزول کړی وو او حضرت ابان بن سعید بن ناس سے والی مقرر کړی وو. او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې کله ارتداد او بغاوت خور شو نو حضرت ابان مدینه ته واپس راغله او دغه عہده وی پرېښوده. او چې کله حضرت ابوبکر هغوی یو ځل بیا بحرین ته لېږل غوښتل هغوی دا ویلو معذرت یې کړی چې د رسول کریم نه پس به زه اوس د بل چا عامل نه جوړېږم. نو په دې بیا حضرت ابوبکر هغې د حضرت علی بن حضرمي دې نه پس حضرت ابوبکر بیا حضرت علی بن حضرمي د بحرین عامل په طور لېږلی وو چې تر وفاته پورې هغوی هم په دغه عہده قایم وو. حضرت علی مستجاب الدعوات مشهور وو. د دې باره کې مختلف روایت راځي. حضرت ابو هريره به وی چې د دې په خوبو کې زه د دعا د قبولیت باره کې دینه ډېر متاثر یم. روایت کې هغې بیانوي چې ډېرو خبرو نه علاوه یو دام وه چې یو ځل مدینې نه د بحرین طرف ته چې راتلو نو په لاره کې اوبه ختمې شوې وې نو هغوی د خدای نه دعا کړې وه نو بیا موږ وکته چې د شګو د لاندې نه یوه چینه راوتې وه او موږ ټول په اوبو ماړه شوي وو. بیا حضرت ابو هريره بیانوي چې زه الله سره د بحرین نه د لښکر سره د بصره طرف ته روان شوم. موږ په لیاز کې وو چې هغوی وفات شو. لیاز د بنو تمیم علاقې کې یو د کلي نامه ده. موږ یو داسې ځای کې وو چې چېرته اوبه نه وې نو خدای پاک موږ لپاره یو د ورېځې ټوکړه ظاهره کړه چې هغې په موږ باندې باران وورولو او موږ هغوی ولمبول او د په خپلو تورو موږ هغې لپاره قبر کنستی وو او موږ هغې لپاره لحد نو جوړ کړی و چې کله موږ واپس راغلو چې لحد جوړ کړو نو هلته د هغې د قبر ځای چې کوم موږ ته میلاو نه شو. څه موده پس ته چې کله موږ بیا واپس وتلي وو. د دې د وفات باره کې اختلاف دی. د ځینو په خیال د دې وفات په 14 هجري کال کې او د ځینو په خیال په 21 هجري کال کې شوی وو. د بحرین چې کوم حالات دي دغې باره کې راځي چې بحرین د هیرا د بچایانو په مالدارۍ کې وو او هیرا چې کوم بچایانو هغه د کسرا د بچایانو ماتحت وو. هیرا د اسلام نه مخکې د عراق د بچایانو تختګاه وه او د بحرین چې کوم ساحلي او تجارتي ښارونه دي هغې کې مخلوط آبادي وه. فارسیوانان هم وو او عیسایان هم وو. ایرانیان هم وو او عیسایان هم وو. یهودیان هم وو. جټ خلک هم وو او د عربو په تجارت باندې د ایرانیانو غلبه وه او په دغه علاقو کې د تاجرانو یو جومات به هم مقیم و چې د هندوستان او د ایران نه راغلي وو او د فرات په غاړه د
عدن چې کوم ساحلي علاقې تر هغې ترمنځ چې کوم خطه دلته آباد شوی و دغه تاجرانو د دغه ځای کم مقامي خلک و هغې سره دي ازدواج سلسله هم قایمه کړې وه چې کوم نسل ترنه پیدا شو هغه ته هغې به د ابنا په نامه بللی کېده. په ساحلي ښارونو د ساحلي ښارونو نه وروستو درې لوی قبیلې وې او د هغې ډېر ښاخونه آباد وو. یو بکر بن وایل، بل عبدالقیس او درېیمه ربیعه. او دې نه علاوه ډېر خاندانونه د عیسایانو هم وو. د دې ډېر خاندانونه عیسایان هم وو او اسونه اوښان او چیلۍ سرول او د کجورو باغونه لګول د دې خاص پیشه وه. د دغه قبیلو ناظم الامور هغه مقامي لیډران به وو چې د هرات د حکومت اعتماد به ورته ترلاسه و. دې کې یو منذر بن سابا و چې د بحرین په ضلع حجر کې اوسېده او حجر سره چې کوم خواوشا علاقې ویل ته د عبدالقیس قبیلې باندې د حکومت و او د عبدالقیس قبیلې دوه وفدونه رسول کریم خدمت کې حاضر شوي وو. یو وفد په 5 هجري کال کې او چې پکې 14 یا 14 کسان او بل قبیله د بل وفد د عبدالقیس قبیلې په عام الوفود یعنی په 9 هجري کال کې یو ځل بیا د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوی وو چې پکې جارود سره 40 کسان شامل وو. جارود نصرانی وو او دلته راغلی مسلمان شوی و. د یو قول مطابق دغه وفد د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه مخکې اسلام قبول کړی و او د حجر چې کوم ایرانیان او عیسایان او یهودیان هغې ډېرې په ناګوارۍ جزیه ورکول منظور کړي وو. د بحرین چې کوم باقي علاقې وې او ښارونه وو هغه غیر مسلم پاتې شوي خو کله به همدې خلکو ته چې موقع ملاوېده نو بغاوت به یې کولو. منذر بن ساوا چې اسلام قبول کړو رسول کریم هغه د هماغه شان د بحرین د حاکم په تور ساتلی وو. د اسلام نه پس هغه خپل قام له هم د اسلام تبلیغ کول شروع کړی وو. د جارود بن معلا د دین تربیت ترلاسه کول د رسول کریم خدمت ته روان کړی وو. جارود ته چې مدینې ته ورسېدو نو اسلامي تعلیماتو د احکاماتو نه ځان خبر کو خپل کام ته بیا واپس راغلو او خلکو له د دین تبلیغ کولو او اسلامي تعلیماتو نه خبر کول دا کار شروع کړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات شو په 11 هجري کال کې نو په دې نه یو څو ورځې پس منذر هم وفات شو. په دې عربو غیر عربو ټولو د بغاوت اعلان کړی وو. د عبدالقیس قبیلې دا وی چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی وی نو چې به نه مړ کېدو ټول مرتدان شو. چې جارود دې نه خبر شو هغه خپل د کام اشرافو کې وو مدینې ته د تللی و تربیت ترلاسه کولو نو هغې کې دی وو چې هجرت یې کړو د رسول کریم طرف ته او یو ښه خطیب وو. نو هغې دا ټول خلک راغونډ کو چې مرتدان شوي وو چې په دغه خبره چې رسول کریم ولې وفات شوی دی او تقریر لپاره ودرېد دا وی چې د عبدالقیس ډلې زه تاسو نه خبره تپوس کول غواړم که تاسو خبرې نو ماته ووایو که تاسو د دې علم نه لرئ نو ونه وایئ بیا. نو هغوی چې څه چې غواړي تپوس وکړه نو زه جارود ورته ووایي چې تاسو خبرې چې په تېرو زمانو کې هم د خدای پاک نبیان دنیا ته راغلي دي نو هغوی چې او نو زه جارود چې تاسو هغې نه خبر یې یا تاسو هغې لیدلي دي نو هغوی نه موږ نه دي لیدلي خو موږ ته صرف خبر یو. دا د خلکو جواب و. نو حضرت جارود ورته ووایي چې بیا هغوی څه شو نو خلکو وایي چې هغې بیا وفات شو. نو حضرت جارود ته وایي چې همدغه شان رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم وفات شوی دی لکه څنګه چې هغوی ټول وفات شوي وو. او زه دا اعلان کوم چې لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله چې څوک هم د عبادت لایق نه دی سوای د خدای او یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی. نو د هغې قوم د هغې تقریر اورېدو نه پس دا وی دغه سوال جواب نه پس چې موږ هم شهادت ورکوو چې د خدای نه بغیر بل څوک حقیقي معبود نشته او بېشک محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او د هغه رسول دی او موږ تا خپل برګزیده خپل سردار منو. نو دغه شان هغه خلک په اسلام باندې ټینګ بیا ولاړو او د ارتداد وبا تر هغې نه ورسېدلې. باقي ټولو عربو او غیر عربو ټولو د مدینې اقتدار ختمولو لپاره ملا تړلې وه. ایرانی حکومت د هغوی حوصله افزایي کړې وه او د بغاوت کمان یې یو لوی عرب لیډرو ته سپارلی و
په حجر کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نماینده ابان بن سعید بن اس د بغاوت تورې ورځې چولې دي نو الته راغله مدینې ته او د بنو عبدالقیس په ظاهره دې کې ځینو خلکو اسلام قبول کړی و خو د بحرین چې کومې نورې قبیلې وې حتم بن ربیعه په سرګردګۍ کې هغه به دستور د ارتداد په حال قایم وي او هغوی باچایي یو ځل بیا په آل منذر ته منتقل کولو لپاره منذر بن نعمان خپل باچا جوړ کړی و. یو روایت کې دا راغلی دی چې کله هغوی منذر بن نعمان د باچا جوړولو اراده وکړه نو د هغوی معززین او سرداران چې کوم د هغوی یوه ډله د ایران باچا کسرا راورغله او د هغې مخې ته د حاضرېدو اجازت یې غوښتو هغه ورله اجازت ورکړو او هغه خلک د باچایانو سره چې کومه خرڅګالي ښایي د هغې مظاهره هغوی وکړه او د هغه مخې ته حاضر شو نو کسرا ورته وویل چې یا د عرب خلکو ډلې یا د عربو ډلې کومې خبرې تاسو دلته راوستې نو هغوی ورته وویل چې یا بادشاه د عربو هغه تن وفات شوی دی چې د قریشو د مصر چې کوم څومره ټولې قبیلې دي هغې عزتمنده ګڼلو او مطلب دی نه د هغې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو د هغې نه پس د هغه جانشین یو تن را پاسېدلی دی چې بدن کمزوری دی او ضعیف الرای دی نو یعنی د حضرت ابوبکر باره کې هغه دا رای ورکړی و هغې او د هغه عمال د خپلو ملګرو طرف ته د رهنمایۍ لپاره واپس تللی دي او نن د بحرین علاقه د هغوی د لاس نه وتې ده سوای د عبدالقیس یو وړوکې شان ډله ده او هغې دې نه علاوه اوس هېڅوک هم په اسلام باندې قایم نه دي او زموږ په نظر کې اوس د هغوی هېڅ وقت نشته او موږ د پیاده او د سواره چې کوم سپایان دي د هغې په لحاظ دی باندې اکثریت لرو نو تاسو څوک رولېږئ چې که په بحران باندې قبضه کول غواړي نو هېڅوک هم بیا هغه ونه درولی شي نو کسرا ورته ووایي چې تاسو څوک خوښوئ نو چې زه تاسو سره بحران ته روان کړم نو هغوی ورته چې څوک چې تاسو خوښ کوي نو کسرا ورته ووایي چې تاسو د منذر بن نعمان بن منذر باره کې څه وایي نو هغوی ورته ووایي چې یا بادشاه موږ هم هغه خوښوو او د هغه نه علاوه موږ نور څوک نه غواړو نو کسرا منذر بن نعمان راوغوښته هغه یو زلمی و چې لا تازه ږیره راغلی وه نو باچا ورله خلعت ورکو او تاج ورته په سر کو او یو سل سواره سپایان یې ورله ورکه په اسونو سواره او 2000 پیاده ورله نور ورکه او سواره هم هغه د بکر بن وائل قبیلې سره د بحرین د تلو حکم ورله ورکو او هغه سره ابو رباعه حتم بن زید او د هغه نامه شریح بن رباعه وه د قیس بن سالبه سره د تعلق لرلو او حتم د لقب و او د اسلام قبلولو نه پس ارتداد خپل کړی و او زبیان بن عمرو مسمى بن مالک هم و نو ټولو نه مخکې هغې د جاروت او د عبدالقیس چې کوم قبیله وه هغه د اسلام نه د اړولو کوشش کړی و خو ناکام پاتې شو په دې باندې حتم بن رباعه د طاقت په سر هغوی راپارول غوښته او هغوی قطیف او حجر کې چې کوم مقیم غیر ملکیان تاجران او هغه خلکو چې لا اسلام نو قبول کړي هغه د ځان سره ک د عبدالقیس قبیلې خلک د خپل سردار د حضرت جارود بن مولا غیر چاپیره راغون شو د 4000 په شمېر کې سره د خپلو حلیفانو د خپلو غلامانو او د بکر بن وائل قبیله خپل 9000 ایرانیانو او د 3000 عربو سره هغې ته جوخت شو او بیا د دې دوه ډلو ترمنځ سخت جنگ شوی و او بکر بن وائل چې کومه قبیله د هغه ته ډېر زیات نقصان شوی و او دې کې ایرانیان هم ډېر زیات وژلي شوي وو بیا هغوی دویم ځل ډېر سخت قتال کړی و او دې ځل عبدالقیس ډېر سخت نقصان شوی و او دغه شان هغوی یو بل نه انتقام اخیستو او تر ډېر ورځو پورې د دوی ترمنځ د جنګ جاري و ان تر دې چې ډېر زیات خلک ووژلي شو او د عبدالقیس قبیلې خلکو بکر بن وائل ته د امن خواست وکړو او هغه وخت عبدالقیس خبر شو چې هغې د بکر بن وائل خلاف هیڅ طاقت نه لري نو هغوی شکست وخوړو ان تر دې چې هغې د حجر په ځمکه د خپل جواسه نومې قلعه کې محصور شو
جواسه دا هم د بحرین هغه کله هغه علاقه ده چې چرته نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د جمعات نه پس د ټولو نه مخکې د جمعې مونځ شوی و. نو د بخاری روایت دی چې حضرت عباس نه مروي دی او دا روایت دا دی ان اول جمعه جمعات بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواز من البحرين چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د جمعات نه پس د ټولو نه مخکې چې کومه جمعه شوی و هغه د عبدالقیس قبیلې په جمعات کې د بحرین چې کومه علاقه د جواز هلته شوی و جواسه. بنو بکر بن وائل خپل چې کوم ایرانیان وو د هغې سره هغوی ورمخکې شو او د هغې قلعه هغوی ورسېده د هغې محاصره هغوی وکړه او خوراک یې د هغې بند کو. د بنو بکر بن کلاب یو تن عبدالله بن عوف عبدي چې نامه عبدالله بن حذف هم راځي هغه په دغه موقع حضرت ابوبکر او د مدینې خلک مخاطب کو او څه شعرونه ویلي چې پکې خپله بېوسي خپله بېچارګي او د خپلې حوصلې او د صبر د کیفیت اظهار کړی و. دا اوږد یو نظم دی خو برحال د دې ترجمه چې کومه دغه داسې ده چې یا اوریدونکي ابوبکر د مدینې ټولو زلمو ته پیغام ورسوه. هغه زلمی چې د جواسه کې د ولګي او د محاصرې په حالت کې ورباندې ماښام راغلی و نو آیا د هغې باره کې چې ما ته به ستاسو له طرفه مدد میلاو شي او په هره لاره کې د هغې وینې داسې پرتې دي لکه د نور پلوشې چې د کتونکو سترګې پې بندېږي لګیا دي. د زحل او د عجل او شیبان او د قیس قبیلې په ظلم د دې ټولو محاصره کړې ده او د دوی قیادت کبر کوي لګیا دی. د دې قیادت غرور کوي لګیا دی. د غرور اصل نامه منذر بن نعمان بن منذر و او هغه ناحقه زمونږ ښځې او زمونږ اولاد بیلی او چې کله محاصره سخته شوه او اوږده شوه نو هغه په موږ باندې غلبه بیا مونږ او په دې موږ په ازمیښت کې اچولی شوي وو. موږ په رحمان خدای توکل کړی دی او موږ دا لیدلي چې څوک په هغه توکل کوي نو هغه باندې دغه فضل کېږي. نو موږ وایو چې موږ په دغه خبر راضي یو چې زموږ خدای زموږ رب دی او په دې هم راضي یو چې اسلام زموږ دین دی او موږ وایو چې معاملات سمیږي او زموږ د پلار نیکه چې کوم اولادونه دي د هغې عقلونه ختم شوي دي. موږ په اسلام باندې قایم یو تا سره جنګ کوو تر دې چې یا تاسو وژلی شي یا موږ او هر په هغه تیز هندي توره به تاسو سره جنګ کوو چې تیز پرې کوي او خود او ذره هم پرې کوي. نو دا نظم د پیغام په صورت کې مدینې ته لیږلی و. دا نظم د پیغام په صورت کې مدینې ته لیږلی و چې کله حضرت ابوبکر دا شعرونه ولسته او د عبدالقیس حالت نه چې هغوی خبر شو نو هغوی ډېر زیات غمجن شوي وو. هغوی حضرت الله بن حضرمي راوخته د لښکر کمان هغوی ته وسپارلو 2000 مهاجرو انصار یې ورسره کو د بحرین طرف ته د عبدالقیس مدد لپاره د روانېدو حکم ورکو. دا هدایت ورته فرمایلو چې د عربو قبیلو نه چې د کومې قبیلې نه تاسو تېرېږئ نو هغې له به د بکر بن وائل سره د جنگ ترغیب به ورکوي ځکه چې هغه د ایران باچا د کسرا مقرر کړي منذر بن نعمان بن منذر سره راغلی دی. نو تاسو د هغه یعنی هغه باچا د هغه په سر باندې تاج ایښی دی او د خدای د نور د ختمولو اراده یې کړې ده او د خدای پاک ولیان یې وژلي دي. نو تاسو لا حول ولا قوت الا بالله یعنی نه د ګناه نه د بچ کېدو طاقت دی او نه د نیکۍ نه د نیکۍ طاقت دی خو سوای د خدای پاک د ذریعې نه دا به وایي او روان به شئ. حضرت الله بن حضرمي روان شو چې کله هغوی د یمامه سره جوخت تېرېده نو حضرت ثمامه بن وسال بن حنیفه یو ډلې سره هغوی سره ملاو شو. حضرت اسامه هغوی سره ملاو شو. دین علاوه قیس بن عاصم هم
هم د خپل قبيله بنو تمیم سره حضرت الله بن حضرمی په لښکر کې شامل شي او دینه مخکې کس بن عاصم په منکرین زکات کې شامل وو او هغوی د قبيله زکات مدینه ته لګل بالکل بند کړي وو او د زکات چې کم مال جمع شوی هغه خلکو ته واپس کړي وو حضرت خالد بن ولید چې کله یمامه کې بنو حنیفه راو پارول نو قیس بن عاصم بیا مسلمانانو مخه ته سره تسلیم کولو کیفیت ګڼلې او خپل قبيله بنو تمیم چې کوم زکات هغې بیا راغونډ کړی وو او د حضرت الله بن حضرمي په لښکر کې شامل شوی وو. حضرت الله خپل لښکر سره د دهنا په لاره بحرین طرف ته روان شو خپل لښکر سره او دهنا چې کوم دی دا هم د بنو تمیم کې یو ځای دی بصرانه د مکې په لاره کې هغوی وایي چې کله موږ دلته د دې ترمنځ ورسېدو نو هغې موږ ته هلته د ایسارېدو حکم ورکړو راوي وایي د شپې په تیارې کې اوښان بې قابو شو وتښتېده نو هغوی سره هېڅ هم بیا پاتې نه وو نه اوښ نه توشه نه توشهدان نه خیمې دا هر څه په اوښانو باندې وو او هغه په ریګستان کې غایب شو یعنی دا هر څه هغې په اوښانو باندې بار کړي وو اوښان چې وتښتېد نو بیا دې سره هېڅ پاتې نه وو او دا واقعه هغه وخت شوې وه چې کله خلک د خپلو سورلو نه لاندې راکوز شوي وو خو لا هغې خپل سامان نه و راکوز کړی نو په دې هغوی په رنج و غم کې مبتلا شو ټول د خپل د ژوند نه مایوسه شو یو بل ته وصیتونه شروع کړو په دې کې حضرت الله منادي ټولو له د راغونډېدو حکم ورکړو چې کله هغوی راغونډ شو نو حضرت الله وایي چې دا څه زه پریشانیو سره په تاسو کې ګورم تاسو دونه فکرمنده ولې نو خلکو ورته چې دا خو داسې خبره نه چې الزام په موږ راشي زموږ اوښان تښتېدلي دي نو زموږ دا حل دی نو که سحر شو نو لا به نور لا پوره راختلی هم نه چې موږ به ټول مړه یو نو حضرت الله ورته وایي چې یا خلکه ویرېږئ مه آیا تاسو مسلمانان نه یئ آیا تاسو د خدای په لاره کې جهاد له نه راغلي آیا خدای ستاسو مددګار نه دی نو ټول وایي چې بېشکه موږ یو نو حضرت الله وایي چې بیا تاسو ته د زیری وي چې خدای پاک بیخي داسې خلک چې په کم حال کې تاسو یې هېچېرې به هم نه پرېږدي نو د سحر مونځ په وخت چې کله بانګ وشو نو حضرت الله جمع ورکړه ځینې خلکو تیمم کړی وو مونځ یې کړی وو اوبه نه وې او د ځینو له تېر اودس باقي وو نو چې کله مونځ مکمل شو نو حضرت الله د خپل په ګوډو د دعا لپاره کېناسته او نور ټول خلک همدغه شان کېناسته د دعا لپاره او په زارۍ هغوی دواړه لاسونه اوچت کړو دعاګانې کولې او خلکو بیا داسې کول تر دې چې نور راوختو او چې کله د نور لږه شان رڼا په مشرقي افق نموداره شوه نو حضرت الله د صف طرف ته متوجه شو هغوی دا وایي چې څوک شته چې ورشي او خبر دې راوړي چې دا رڼا څه ده نو یو تن دغه کار لپاره لاړو دغه واپس راغلو دا وایي چې دا رڼا صرف سراب دی چېرته چې رڼا را روانه وه هغه چمک چې پیدا کېده هغه اوبه نه وې بلکې سراب و حضرت الله بیا په دعا کې مصروفه شو بیا دویم ځل ورته رڼا ښکاره شوه او په تپوس ورته معلومه شو چې دا سراب دی دریم ځل چې بیا رڼا ښکاره شوه نو دې ځل خبر راوړونکي دا وې چې اوبه دي نو حضرت الله ودرېده او نور ټول خلک هم ودرېده او اوبو له ورغله او ټولو اوبه وڅښلې او غسل یې کړی و هلته څه چینه راوتې وه او لا ورځ نه وه شروع شوې چې د خلکو اوښان د هر طرف نه په منډه د هغې طرف ته ښکاره شو چې راځي لګیا دي او هغې له راغلو هلته ورسره کېناسته نو هر تن خپله بیا سورلی راونیوله او د هغې د سامان هېڅ څه هم نه و ضایع شوی نو دا د دعا معجزه شوې ولته چې اوبه هم خدای پاک ورلپاره راوباسلې وې او اوښان هم بیا واپس راغلي وو خلکو هغې باندې اوبه څښلې وې او بیا دویم ځل په خپله هم ښه په مړه ګېډه اوبه څښلې وې او خپلو څارویو له هم اوبه ورکړې وې او د اوبو ذخیره هم د ځان سره کو بیا ښه ارام یې کړی و منجاب بن راشد وایي چې هغه وخت حضرت ابو هریره ما سره و چې کله موږ د دغه ځای نه لږ لرې وروتو
نو هغوی ما نه تپوس وکړو چې ته دغه د اوبو ځای نه خبرې نو ما ورته وویل چې زه د نورو ټولو عربو په مقابله کې دغه علاقې هر ځای نه هر ګوټ نه زه خبر یم. نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې بیا ما هغه ځای ته بوځه. نو ما اوښ راتاو کوم هغه د اوبو والا ځای ته ما هغه هغوی راوسته. خو هلته چې راغلم نو هېڅ د اوبو نشان څه ښکاره نه شو. نو ما حضرت ابو هريره ته وویل چې قسم په خدای دلته ماته اوس اوبه نه ښکاري لګیا دي څه چینه نه ښکاري، خو زه بیا هم ضرور به دا وایم چې همدا هغه ځای دی چې چېرته نه موږ اوبه رااخیستی وی. او نن نه مخکې ما چې په دغه مقام په دغه ځای دومره صفا او خوږې اوبه چېرته نه وي لیدلې. حالانکې هغه وخت هم لوښي د اوبو نه ډک و. نو حضرت ابو هريره وی چې یا ابو سهم قسم په خدای همدا هغه ځای دی او ځکه زه دلته راغلی یم او ته مې دلته راوستی ما دې ځای نه لوښي ډک کړي وو د اوبو نه او هغه مې د دغه چینې په غاړه ایښي وو. او ما دا وی چې که دا د خدای پاک معجزه او د خدای پاک له طرف نه نازل شوی رحمت دی نو زه به معلومه کړم او که دا صرف د باران اوبه دي نو دا به معلومه کړم. نو په کتو راته بیا معلومه شو چې واقعیتاً دا د خدای پاک یوه معجزه وه چې زموږ بچ کولو لپاره هغه ظاهره کړې وه. او په دې حضرت ابو هريره د خدای پاک حمد وکړو او د هغه ځای نه واپس شو او بیا موږ په خپل لاره روان شو او حجر ته راغلو دلته موږ ایثار وو. حضرت الله حضرت ابوبکر ته یو خط لیکلی و چې دا دی چې اما بعد خدای پاک موږ لپاره د حنا په واده کې د اوبو یوه چینه جاري کړې وه او د دغه واقعې نه پس حضرت ابوبکر ته دا خبر ورسېدو نو هغوی دا خط لیکلی و. حالانکې هلته د چینې هېڅ اثر نه و او د سخت تکلیف او د پریشانۍ نه پس موږ ته خپله معجزه وښودله. حضرت الله خط لیکلی و حضرت ابوبکر ته چې د پریشانۍ نه پس خدای موږ ته خپله یوه معجزه وښودله چې موږ ټولو لپاره د نصیحت سبب دی او دا دې لپاره چې د هغه حمد و ثنا موږ وکړو. نو تاسو د خدای ته دعا وکړئ او د هغه د دین د مددګارانو لپاره نصرت وغواړئ. دا رپورټ هغوی لیږلو حضرت ابوبکر ته د حضرت الله دا رپورټ لیږلو حضرت ابوبکر ته د اوبو د ملاوېدو واقعې نه پس. نو حضرت ابوبکر د خدای حمد وکړو او دعا یې غوښته او دا وی چې عرب همیشه د دهنا د واده باره کې دا خبره کوي چې حضرت لقمان نه چې کله دغه واده باره کې تپوس کړی و چې آیا دا د اوبو لپاره وکنستی شي نو هغوی دې نه منې کړي وو. دا وی چې دلته به چېرې اوبه نه راوځي. نو په دغه وجه په دغه واده کې د چینې جاري کېدل دا د خدای پاک د قدرت یوه ډېره لویه نشانې ده چې حالې موږ مخکې په یو کام کې مو نه اورېدلی. نو دغه شان معجزات به هم صحابه سره کېده دا کم صحابه چې د خدای پاک له خاطره مهمات له به وته. بهرحال دې چې کومه باقي برخه ده انشاءالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.